خپله واقعه بیانوي د خپلو سترګو لیدلی حال. دا تابعي وي موږ د ابن عمر رضی الله عنه سره د فارس جنګ له لاړو او چې کله موږ د فارس جنګ له لاړو نو په دغه ځای کې موږ یو ښار محاصره کړو او موږ مسلمانان مجاهدین دې ګر چاپېره تاو شو. چې کله دې موږ تاو شو نو د دې ښار نه یو ښایسته زنانه راووتله او د ټول لښکر والا ته کتل په دې کې یو ځوان باندې نظر ولګېده چې هغه د بدن نه ډېر ښایسته و، ډېر برابر و. نو دې ځوان دای ځان ته وغوښته چې زما خواله راشه. هغه ویل زه ته داسې کار وکړه چې خپل ظاهر هم حواله کړه موږ ته، خپل باطن هم حواله کړه. ښځې جواب راولېږو چې زه خو په ظاهر پوهېږم چې ظاهر لکه زما بدن دی، خو دا باطن څه شی دی؟ نو هغې ورته وویل چې باطن دې الله ته حواله کړه. بیا دې ښځې وویل زما مطلب دا دی چې زما خواله راشه چې زه اسلام راوړم ستا په لاس باندې. نو دی ابن عمر ورته وویل چې زما نه په غټ سړي باندې ته اسلام راوړه، چې کوم زما نه غټ سړی دی د لښکر مشر دی په هغې باندې د هغې په لاس اسلام راوړه. بیا دا ښځې له چې کله دا د لښکر مشر ورغلې نو ویل ستا نه بل غټ سړی شته؟ هغه ویل او بیا بل زما نه چې کوم دی غټ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دی. نو دا ښځه چې کوم دی عمر فاروق ته بوتللی شوله او چې کله بوتللی شوله او بیا یې وویل چې د عمر فاروق نه بل غټ سړی شته؟ خلکو ورته ویل چې او شته، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او رسول الله په دغه وخت کې د دنیا نه تللی و. نو دا ښځې قبر له لاړه د پیغمبر علیه السلام په دغه ځای کې اسلام راوړ او چې کله اسلام راوړ نو اسویلي